د قادیانیانو د خورای چې کوم دی په د باندې ظالمانو په هغه بهن مې کې کومې ډالرې لګېدلې دي یهودو او نصارو او دا جمع مقطعې چې ورکول نو دی دې له نه وه ورکړې چې د ښځه شوله دا یې دې له ورکړې وه چې په پاکستان کې به په حاشي چې کوم دی نو څنګه پیلاوې په قبایلو کې به په حاشي څنګه پیلاوې په پښتنو کې به په حاشي څنګه پیلاوئ نو نن هغې دومره رنګ راوړو هغې دومره خوند او مزې ډېره زما استاد د علماو نن زما استاد د نبي د وارث عزت چې کوم دی د دې ظالم د لاسه د جمع مقطعې د لاسه او د دغې پغړۍ د لاسه چې کوم دی نو نن راشه زما استاد د پاکستان د علماو او د شیخو د حدیثو د مفتیانو سال دی ظالمانو د نبي وارث تاسو د لاسه چې کوم دی په لړزان دی د ظلمو کتونکو السلام علیکم د سلام نه پس د نوي شخړې سره بیا وارې مخاطب یې مننه نه شخړه په دغه شخړیانو باندې ده په دغه زیناکارو باندې ده او په هغه پارټي بیس باندې ده او په هغه منشور باندې ده چې د کومې پارټۍ بنیاد په پیشاټي باندې کېښودلی کېږي او په چاپړتانو باندې او د کومې پارټۍ بلنه چې کوم دی هغه په پیشاټي او په چاپړتانو باندې کېږي او هغه په دې شي باندې کېږي چاپړتانو باندې نو په لاهور کې چې ده په ګلبرګ کې لاهور کې هغه هوټل کې چې کوم دی نو چاپړتان مارسي د پی ټي آی رهنما جی ولی ابن ولی زمانه بزرگ د امین او د صادق رهنما د امین او د صادق رهنما د هغه د کون ټر دا یو رهنما دی صاحب وګورئ دا ویډیو وګورئ صاحب अभी हम खबर देंगे आपको लाहौर गुलबर्ग में मारूफ होटल पर छापा मारा गया है नाजेबा हरकत में मुलविस मर्द और खवातीन गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है होटल को सील कर दिया गया है और ये भी आपको बताएं कि ये होटल PTI इलाका वसीम गुलजार की मलकियत है अहम खबर है ये लाहौर का मारूफ इलाका है गुलबर्ग जहाँ पर एक होटल है जिस पर छापा دا ویډیو مو کتل صاحب دې کې صرف چاپړتان ها دې کې بربنډ الکانو بربنډ جنکۍ ها زیناکار ها پیشاټ مارسي PTI او پیشاټي مارسي PTI او پیشاټي مارسي نو د کومې پارټۍ چې مړه بنیاد په پیشاټي کې ښودلې بننې په پیشاټو باندې کېږي او په چاپړتانو باندې کېږي نو هغه به زما استاد څه خیر او د ملک په څه خیر خوا جوړ شي او د قوم او د ملت په یې د لګانو څه خیر خوا جوړ شي دا د قوم او د ملت دشمنان دي او که نه زما استاد حیاګانو د لوټ کولو دپاره دغه د یهودو د نسوارو دغه بچی چې کوم دی دا چې اوس په جیل کې دا سوری غاړه پروت دی دغه د کمسلې پیدا چې کوم دی د یهودو د نسوارو نه چې پیدا دی د قادیانیانو د خورایې چې کوم دی په ده باندې ظالمانو په هغه بهن مې کې کومې ډالرې لګېدلې دي یهودو او نسوارو او دا جامع مقطعې چې یې ورکوله نو دی دې له نه وه ورکړې چې د ښځه شوله دا یې دې له ورکړې وه چې په پاکستان کې به په حاشي چې کوم دی نو څنګه پیلاوې په قبایلو کې به په حاشي څنګه پیلاوې په پښتنو کې به په حاشي څنګه پیلاوئ نو نن هغې دومره رنګ راوړو هغې دومره خوند او مزې ډېره کړه چې نن ستا په هره کوڅه کې چې کوم دی دغه د یهودو او د نسوارو د دغه پیروکار ګرځي نن ستا او زما عزتونه چې کوم دی د دغه پیرغوني د لاسه د دغه د یهودو د نسوارو د لاسه د دغه شمري د لاسه د دغه د قادیاني د خورۍ د لاسه چې کوم دی زما استاد عزت په دار دی نن زما استاد د علماو نن زما استاد د نبي د وارث عزت چې کوم دی د دې ظالم د لاسه د جمع مقطعې د لاسه او د دغې بغړۍ د لاسه چې کوم دی نو نن راشه زما استاد د پاکستان د علماو او د شیخو د حدیثو د مفتیانو سال دی ظالمانو د نبي وارث تاسو د لاسه چې کوم دی په لړزان دی د لګانو د اوسانو د خدای له بس جواب ورکوئ مړه دا ستاسو پارټي ده دا ستاسو منشور دی چې کوم یو شی تاسو په دې راواړئ پروژه کې چې کوم دی کومې زیناګانې کړي دا د هغې برکات دي دا د هغې برکات دي چې دغه سوری غاړه چې اوس پروت دي دغه ځای کې چې اوس لکه د مردارو پروت دی او انشاءالله رنګ به راوړي نور به هم رنګ راوړي خو لهذا دا کوم چې پکې مفتلا دي که نه دوی خو د خدای نور هم نیم نابود کړي خدای نورو ته چې د خدای د رسول خاطر وکړي چې د دې شي نه واوړئ د ده د سپورټ نه واوړئ د ده بنیاد چې کوم دی نو په پیشاټي ایښودلی شوی دی د ده بنیاد چې کوم دی نو په زینا ایښودلی شوی دی د ده بنیاد چې کوم دی په فحاشۍ باندې ایښودلی شوی دی د داسې خلکو نه به تاسو د خیر تمه وکئ د داسې لیډر نه به تاسو د خیر تمه وکئ د داسې د رهنما نه د قوم او د ملت د مشر نه به تاسو د خیر تمه وکئ سوال نه پیدا کېږي قسم په الله چې عزتونه دله لوټ کئ پښتنو عزتونه دله لوټ کئ او قبایل چې کوم دی نو په قبایلو پاتې شي نو خو به چې د انضمام نه واوړئ خدای هم وي خو باسه دا قبایل دا خراسان چې کوم دی نو د جمع مقطعې د لاسه چې کوم دی او د دې د یهودو د قادیاني د خورۍ د لاسه چې کوم دی نو چاپړتان مارسي د لګانو چاپړتان مارسي پیشاټ دا هغه پارټي ده د لګانو